که نظر به د اولاد هم منلو چې اولاد نو راپرځو به مال څه شی دی الالو به بس وی عبدالمطلب له الله لس زامن ورکړه یو پکې د نبي اسلام پلار عبدالله و وی خلکو ته وی چې اوس په پکې کوم یو الالو نو عربو کې ورته چا وی قراندازي پې اوله که په قراندازۍ کې څوک راووته نو هغه به ذبحه کې وی قراندازي ویشته د عبدالله د نبي اسلام مبارک د پلار نوم پکې راوخته شیبه په عربی کې سپینو ویښتو ته وی نو دی خو چې د مور د ګیډې نه پیدا شو نو ویښتې سپینو نو په شیبه باندې مشهور شه شیبه یې نوم چې پیدا شه څه وخت پسې پلار وفات شو د دې عبدالمطلب چې شیبه نومې دی اوس د عبدالمطلب ورته خلک ولې وی دام درته ویل ننني درس کې انشاءالله تاسو ته ډېر علم راځي یو د دې علم راځي چې د انسان د قتل دیت څومره دی او د قتل د دیت ابتدا د کله نه شوې ده او څنګه شوې ده انشاءالله تفصیلي بحث به کوو که نن یو 2 منټه یا 3 منټه وړي خیر دی که نه تنګېږي خو به نه انشاءالله نو د نبی اسلام مبارک دا نیکه چې پیدا شو عبدالمطلب نو پلار یې وفات شو چې پلار یې وفات شو دې مور بوته خپلې نیا کره هلته به پاتې کېده ځکه پلار یې نو د قریشو قبیلې و او ترګان یې داسې و چې سړی یتیم شي تره څه کوي چې څوک هم پسې نه کوي بیا یتیم باندې څوک څه کوي ما تاسو ته ویلي دي نو زمانې تېروله چې دی لږ داسې عاقل بالغ شو نو تیراندازي به یې کوله د ده الله ډېره مضبوطه نښه ایښې وه چې نښه به ترې نه خطا کېده د دې شیبه نه د نبي اسلام د دې نیکه نه نو ده یو پیران تیراندازي کوله په هغې کې یو مشر ناست و هغه مشر چې دی ولیده نښه به ترې نه خطا کېده او دې ډېر زیات ښکلی مو د عبدالمطلب چې د پیغمبر نیکۍ نو ښکلی بني ځان ته به انسان کیچ کو بس ما وی په تندي کې نبوت والا رڼا ښکارېده د دغه پوش نه به پیغمبر پیدا کېږي نو رڼا به څنګه نه وه د عبدالمطلب چې بالغ شو تیراندازي به یې کوله وی ډېر تیراندازۍ کې په اول پوزیشن راغی یو سړی و ما دې ولیده چې تپوس مې ته وکړه چې دا سړی څوک دی وی ما ته خلک وي د قریشو خاندان نه دی او شیبه یې نامه ده د ده اهل په مکه کې دی بس زه چې رالم د هغې یو تره مطلب یې نامه وه د تره د نبي اسلام مبارک د نیکه د تره چې کوم دی نو څه وه د نیکه یو تره مطلب یې نامه وه عبدالمطلب نښه مطلب اوس تفصیل درته کوم انشاءالله هغه ته چا ووي چې بهی ستا یو ورواره دی او ډېر ښکلی دی او په تیراندازۍ فن کې ډېر ماهر دی یو نوم به روښانه کي او کمال والا سړی دی به ده داسې کار وکړه چې دی ورپسې راغی او دا قسم یې وخوړه چې قسم خورم چې ځان سره به دا خپل ورواره و دا روندار راولم دی چې راغی هلته هغې ته وویې به موږ د قریشو اوچت خاندان یو بوزو دی هغه نیا او نیکه م ورته وي که ستاسو نوم کېږي نو په خپل خاندان باندې م کېږي او کوم سړی چې نیا نیکه ته پاتې شي د ده بیا نوم نه پاتې کېږي زه په خپل خاندان به تاله الله برترې درکوي وی دی ځان سره شاته په اوښه باندې یا په اس باندې کینولي او نو را روانو د دې ترې مطلب نامه وه نو چې په مکه باندې را دننه شو نو د خلکو دا ګمان و چې مطلب ځان سره غلام راوستی دی نو یو کس پې اواز وکړي به مطلب د عبدالمطلب سره راغی عبدالمطلب هم ځان سره راوسته معنی مطلب ځان سره غلام عبد عربي زبان کې غلام ته وي نو د هغې د وجې نه په عربو کې په یو انسان نوم واخیسته عبدالمطلب دی معنی د مطلب غلام دی د هغې وجې نه شیبه نوم ته غیب شو په عبدالمطلب مشهور شي د نبي اسلام دا نیکه مطلب د نبی اسلام د نیکه د تره نامه وه خو چې دی په مکه باندې را دننه شه ځان سره شاته په دغه کې نو چا خو نه پېژنده نو خلکو اواز وغې به مطلب هم راغی او عبدالمطلب هم راغی ځان سره غلام هم راوسته د هغې وجې نه په عربو کې د نیکه د نبی اسلام مبارک د نیکه نوم عبدالمطلب شي وی دی الله سختې تېرې کړې وي یتیمو زمانه تېرېده د عبدالمطلب خوب یې ولیده چې نوجوان شي الله ورته خوب کې ښکاره کړه چې د زمزم چینه د اسماعیل علیه السلام د زمانې نه بنده شوې ده او ورشه هغه ازاده که اوس الله ته کار لیجي د زمزم چینه ګورې بنده شوې وه بیا عبدالمطلب ازاده کړې ده موږ ته خو د تفصیل پته نه لګي نه ته تاریخ او د سیرت پته لګي وی خوب مې ولیده ما وی چې دا خوب رحماني دی کودال او دغه مې واخیسته هغه ځای ته لاړم کار مې پکې کو ها چې چینه راووته د زمزم یو دغه وکړه د هغې زمزم اوبو نه عربو ته بیا دغه شروع شه سیراب د هغې وجې نه د عبدالمطلب خلکو
د مکې مکرمې متولي که مشر یې کوي تا کې خو ډېر کمال دی الله اوس مشري ورکوي چې مشر شه عبدالمطلب ووی که زما بچی وشو زما لس بچی وشو نو یو به پکې د الله د رضا دپاره ذبحه کوم الالوم به دا د عربو یو پخوا یو دستور نظر به یې منه اوس خو چې موږ نظر ومنو یاره جي مدرسې ته مې نظر منلی ځان پې داسې خاموشه کړم ته مې وایې ګنې ما څه ویلي نه دي اوس خو دا شی ډېر عام دی نظر به هغې به که نظر به یې د اولاد هم منلو چې اولاد نو راپرزو به مال څه شی دی الالو به بس وی عبدالمطلب له الله لس زامن ورکړه یو پکې د نبي علیه السلام پلار عبدالله و وی خلکو ته وی چې اوس په پکې کوم یو الالو نو عربو کې ورته چا وی قراندازي پې اوله که په قراندازۍ کې څوک راووته نو هغه به ذبحه کې وی قراندازي ویشته د عبدالله د نبي علیه السلام مبارک د پلار نوم پکې راوخته او دی په ټولو کې کشر و ماشوم او ظاهرا چې نور مشران تي او نبی علیه السلام دا پلار چې دی د عبدالمطلب ته د نبی علیه السلام نیکه ته ډېر ګران و نه غوښتل چې دی الال کم خو د الله د طرفه چا ورته که د نی خوښه نو داسې کار وکړه چې د اوښانو مقابله کې د قراندازي وکړه د ده په مقابله کې اوښان دغه کړه یو طرف ته لس اوښان په قراندازۍ کې واچوه بل طرف ته د دې عبدالله نوم واچوه نو که اوښان نه ووته نو اوښان الال کړه دوی دا ښه اسانه ده اوس دیت هم د انسان ویل وی لس اوښان یې وویشته ټیکټ یې وویشته د عبدالله نوم پکې بیا راوخته وی اوس څه وکړمه وی لس پې نور سیوا کړه شل اوښان یې کړه یو طرف ته شل اوښان دی بل طرف ته عبدالله د بیا قراندازي وشوه بیا پکې عبدالله راووته وی اوس څه وکړمه دیر شی کوي ها اوښان سلو ته ورسېده چې سل اوښان دغه شو په قراندازۍ کې بیا هغه سل اوښان نه ووته سل اوښان عبدالمطلب بیا راوپرځو نو د هغې وجې نه د یو انسان چې څوک یې قصدن عمدن قتل کي د هغه دیت سل اوښان دي ښه که یو انسان وایي زه بدله ورکوم د قتل نو سل اوښان به ورکړي د هغې وجې نه د عبدالله د وجې نه الله د انسان د قتل دیت سل اوښان مقرر کړه دا خو درته پته ولګېده که نه څه لږ ډېر علم راغی که نه دا یا حبیب سلام علیکا سلام